عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته وی کله چې نبی علیہ السلام لږ سور کی نو زما په باره کې ترې نه تپوس وکړه چې زه څنګه سړی یم هغې به معلوماتونه کول څه به کول معلوم د پیغمبر نه به معلومات کو نن خو هر سړي ځان له ډایري کې خپل نوم اجي صاحب لیکلی دی ډایري کې خپل نوم تقوادار لیکلی دی محترم هر سړي ځان د خپل ډایري جوړه کړې او د خپل تقوا نوم یې لیکلی دی په ډایره کې فلان تقوادار او اجي صاحب فلان زکاتونو والا موږ خپل ډایرې جوړې کړې دي تقوا خو هغه ده چې زما د پیغمبر د زبان نه وځي تقوا خو هغه ده چې الله والا خلک ستا دپاره ګواهي وکړي چې دا الله والا دی دا تقوا ده عبدالله ابن عمر وی جړل به مې ما وی خدایه چې ته د پیغمبر د ژبې نه د ما دپاره څه ونځي زه خو به غرق شم حفصه رضی الله تعالی عنها فرمای یو پیره نبی علیہ السلام خاندل موسکې قربان شم د نبی علیہ السلام د خندان وی نبی علیہ السلام خاندل زه ورنږدې شم د الله پیغمبره یو خبره نه کومه دا خو به بیبیانو نبی علیہ السلام سره خوشطبي کوله او نبی علیہ السلام نه به یې تپوسونه کول دا خبره نیمه کې پاتې کېږي یو پیره نبی علیہ السلام د عایشه په غیږ کې پروت و سر یې د نبی علیہ السلام زلفې د نبی علیہ السلام زلفې د عایشه په غیږ کې پرتې وي سر کې یې وله ګوتې والې دا موبایل یې بند کې توجه خرابېږي سر کې یې وله ګوتې والې نو ستوري او سپوږمۍ وه عایشه وایي یو سپوږمۍ په اسمان و یو سپوږمۍ زما غیږ کې پرته وه شوق صلی الله علیه وسلم وایي قسم دی هغې ته مې هم کتل او جانان ته مې هم کتل زما جانان ترې نه ښکلی و زما جانان ترې نه ښکلی و ترې نه مې تپوس وکړه د الله پیغمبره دا ستوري څومره ډېر دي نبي علیہ السلام او ډېر دي جملې ته توجه شي د الله رسول د دې ستورو عمره نیکۍ هم د چا شته نو زما پیغمبر په خندا شه چې عایشه څه وایي هغې په مطلب او معنا او مراد او مقصد باندې پوهېدل چې د ده د خپلې نه د الفاظ اوزي مقصد او غرض یې څه دی مقصد او غرض یې څه دی نبي علیہ السلام مبارک ورته او شته دومره نیکۍ هم شته د چا نو توجه شو عایشه وایي ګنې به ډایرکټ په زما پلار یادوي نو غرض یې دا و د الله رسول څوک دی زما پیغمبر وفرمایل وي دا عمر دی د هغه دومره نیکۍ دی عمر دی وی نبی علیہ السلام عایشه وی داسې بېسوره شوه سر کې راله ګوتې والې لاس یې ودرو بېسوره شوه وایي ولې عایشه ولې خفه شو الله پیغمبر ولې زما د پلار دغه د نه هیر شو زما پلار د نه هیر شو هغې خو به ناز به یې کوو نبي علیہ السلام او نبي علیہ السلام به د هغې ناز وړه زما پلار د نه هیر شو د الله پیغمبره زما پلار نو پیغمبر ورته جواب کې څه وایي ستا پلار نه هیر نه دی تا د دې ستورو عمره خبره کوله تا څه د دې ستورو عمره خبره کوله چې دومره نیکۍ د چا شته هر چې ابو بکر دی د هغه د نیکو شمار نشته دومره نیکۍ دی وی عایشه وی خوشحاله شم او بیا به نبی علیہ السلام د سر کې ګوتې والې نو دا حفصه رضی الله تعالی عنها فرمای د جانان په خوله باندې مې مسکا ولیده نو ترې نه مې تپوس وکړه د الله پیغمبره زما دارور عبدالله ابن عمر د باره کې د څه خیال دی جملې ته توجه شي نوجوانانو ته ویل نوجوانانو توجه شته وی نوجوانو زما پیغمبر وفرمایل چې رجل صالح ستارور ډیر تقوادار انسان دی پیغمبرانو ته خو پته لګېږي د خپل امت وی حفصه وی خوشحاله شو خو ما ته یې وی خو یې پکې ووي خو یې پکې ووي ډېر صالحه بنده دی خو ما وی حضرت اوس دا خو ووایه مسله څه ده جي مسله نیمه کې پاتې کېږي ما ته وی ډېر نیک انسان دی خو اورېدلي مې دي چې ماسخوتن اوده شي نو سار مانځله پاسي هغې کسانو ته نه یم چې 10 بجې پاسي هغه کسانو ته نه یم چې 11 بجې پاسي هغه کسانو ته نه یم چې کټي بانګ مال پاسي وایي اورېدلي مې دي چې ماسخوتن مونځ وکړي اوده شي نو سار مانځله پاسي که چېرته د شپه کې پاسېدو خدای ته لاس اوچتو ډېره بخه وه عبدالله ابن عمر وایي دا اواز د پیغمبر راورسېده وایي قسم د زندګي تېره شوه دا لاسونه ما بیا په تهجدو کې لاندې ونه لیده ټوله زندګي مې په تهجدو کې تېره کړه محترم داسې تقوا شته چې په تهجدو کې راپاسي او لاس اوچت کړي الله وایي تمام کائنات خو اوده دی او لاس ته اوچت کړه چې مالکه زه درته ناست یم او الله وایي زما نه وغواړه په اصرار باندې وغواړه زما نه وغواړه په زور باندې وغواړه زما نه وغواړه په یقین سره وغواړه زما نه وغواړه په عقیدې سره وغواړه
ضرب داسې نیمه چې دعا رد کولو والیم ها انسان زما او د الله وایي زه انسان نیمه چې رد کولو والیم خفه کېږم چې ما نه غواړې نو خفه کېږم انسان نه چې غواړې خفه کېږم او ما نه چې نه غواړې نو بیا خفه کېږم ما نه وغواړه دعا وکړه لاس اوچت کا قسم دې زه قبلېدو والیم ما ووی چې دا څلور شرایط پکې نمبر 1 چې ریاکاري پکې نه دعا قبلېږي نمبر 2 چې انسان مال حلال او طیبي او دعا ډایرکټ قبلېږي نمبر 3 چې په زوره عقیده دای چې د الله نه بغواړم نمبر 4 چې په عاجزه باندې د الله نه غواړي چې خدای ته نه غواړم نو چا نه بغواړم خدای تا ستا درته نه راځم نو چا ته به راځم خدای ته زما مالک او خالق چې دا وایي زما رب ډایرکټ دعا قبلو